أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نني درس کې به إن شاء الله العزيز سورة بقرة پارا نمبر 2 رکو نمبر 24 آیات نمبر 195 یو آیت ویلے کیږي. ابواب البر نه لسم حکم سے نوس په دې آیات کې ذکر کیږي چې داغه انفاق دی. اوس د ماقبل آیات سره ربط او مناسبت دی د نمخ کې چې نو هغه حکم ذکر شو چې نو د قتال فی سبیل الله. الله جل جلاله وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اوس دې کې هم چې نو هغه دغه ذکر کیږي چې د قتال لپاره چې نو هغه انفاق شرط دی. که چرته انفاق فی سبیل الله نه نو جهاد فی سبیل الله چې نو هغه ممکن نه دی. نو ځکه اوس دلته دې آیات کې الله جل جلاله د جهاد فی سبیل الله چې نو هغه تذکره کوي. بیا و انفقوا فی سبیل الله د الله په لار کې چې نو هغه خرج کوي. نو غالبا شاید مونږ مخکې ویلو د انفاق چې نو هغه مونږ وی 3 درجې دي. یو چې نو هغه فرض لکه زکات د سینو شر ده، نو دغه لپاره چې نو یو درجه دغه ده. دویمه درجه ته انفاق چې نو هغه واجب ولا مور پلار باندې خزه باندې بچو باندې چې نو هغه خرج کول، دا درجه چې نو د انفاق واجب دي. او دریم چې نو هغه مستحب مباح خويندرونو باندې هغه کسان چې د انسان په کفالت کې نه او دا غوي چې نو دا غوي خرچه و غیره چې نو د باندې لازم دی، نو دا غوي باندې اس صدقه کول تحفه ډالۍ ورکول، نو دغه درجه چې نو هغه مستحب و. بیا د زکات د پاره چې نو هغه نصاب دا شرط ولو حولان حول کال تیرېدل دا ول هم شرط ولو. خو بعض موقع چې نو هغه دغه بعض راځي چې په هغه کې خرج کول هغه فرض وي، خو د هغه د پاره مقدار او نصاب چې نو هغه یا حولان حول دا ول شرط نه، لکه جهاد فی سبیل الله. نو وس جهاد فی سبیل الله کې مال خرج کول دا لازم او فرض دی. دا ځکه چې نو مارچ به وس خرج کړي، خو دغه مال خرج کول د پاره سمیار چې نو هغه شرط نه دی. لکه زکات سره ادا کړي، نو زکات د پاره چې نو هغه معیار شرط دی چې ستا سره په هغه په قدر باندې چې نو هغه مال نصاب د سروي جو ته به صاحب مال شي. بیا دا غي نو ورسته چې کال په تیر شي نو بیا به دا غي په حساب باندې چې نو هغه سلوخته مو روپۍ دا غي نه به خرج کړي. اوس د جهاد فی سبیل الله کې دغه چې نو هغه ضرورت دغه چې نو هغه مقادر کېدل د لازمي نه دي، بس ساس ټایم چې هم دا غي مقرره نو په هغه وخت کې دا کې خرج کول چې نو دا لازم او فرضي. نو الله وی انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. تاسو په خپل لاسونو سره خپل نفسونه چې نو هلاکت ته ماچوي. وانفقوا فی سبیل الله د دې مصداق چې نو هغه څوک دی. تفسیر روح المانی کې علامه الوسی رحمه الله چې نو هغه ذکر کړی دی، او دغه شان تفسیر خازن هم چې نو هغه د قصه راغست واقع او ذخیره الجنان چې نو دا غي هم راغستی نه، معرف کې هم راغستی نه، خوالتي لک شاټ راغستی نه. دغه نور چې نو التی هغه څنګه ذکر کړی شان ذکر کړی ده. نو روح المانی کې چې نو هغه ذکر کړی دی وای چې د قسطنطنیه چې نو هغه په جهاد کې دغه طرف په جنن د رومیانو ډېر لوی تعداد، اوس چې د رومیانو کله د غلوی تعداد راووتلو دې طرف نه پوه چې نو هغه د مسلمانانو هم کافی تعداد ول. مسلمانانو نه یو کس چې نو هغه په هغه کې وروله دا غوي هغه جمګټې ته چې نه وتلو، نو بعض کسانو چې نو هغه لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه ځان چې نو هغه هلاکت ته ماشه و دا خوشتن تاسو هلاکت ته نه نوتی. ډیر باندې دومره سیوا دي او دومره چې نو هغه ډیر دي، تاسو د دې مقابله چې نو هغه تلاړ. نو په دغه دوران کې حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ موجود و. هغه تاسو د دې آیات تفسیر چې نو هغه خطا کوي.
تاسو چې د کم تعویل تفسیر کوئ نو دا داسې نه دی، بلکې دا آیات چې دی نو هغه نزلت فینا، چې دا آیات زمونږ د انصار چې نو په باره کې نازل شوی دی. او بیا ورته واقع ذکر کړله چې مونږ انصار مونږ به د پټو کارونه کولو، چې نو خپل پټي به کولو، باغواني به وکوله، زیاتر مصروفه به مونږ په پټو کې ولو. نو بیا چې کله اسلام رالو مونږ د الله د پیغمبر چې نو هغه معیت وکړو، بیا د الله د پیغمبر سره به مونږ جهاد فی سبیل الله کولو. بیا د هغې جهاد فی سبیل الله سره چې نو هغه دا وشول چې مختلف علاقې مختلف ملکونه چې نو هغه فتح شول، بیا لږ راحت او سکون میلاو شو، مسلمانانو تعداد چې نو هغه سیوا شولو. نو کله چې دا ټول هر څه وشولو نو مونږ بیا په خپلو کې انصارو کې ځان له دا خبره پټه وکړله د الله د پیغمبر نه ما سیوا، چې اوس خو مونږ به داسې چلو کو زمونږ مالونه هم ډېر ضایع شول، مالونه هم ډېر ولګېدل، اوس به واپس بیا چې دی نو خپل هغه پټو کارونه خپله ذمېداره چې دی نو هغه به شروع کو، سنبال به کو. اوس مسلمانان د خیره ډېر شوي دي، اسلام ته غلبه چې دی نو هغه نصیب شوي ده، اوس ټول اقدامي چې دی نو هغه جهادونه شروع شوي دي. نور ډېر کسان دی هغوی به جنګېږي او موږ به خپل دغه پټي او زراعت او دا شیزونه به واپس شروع کو چې مالي معاشي ته چې نو حیثیت زمونږ ښه شي. نو موږ چې څنګه دغه خبره داسې وکړه، الله جل جلاله د طرف نه چې نو د الله په پیغمبر باندې دا آیات نازل شو، وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. تاسو چې نو هغه په خپل ځان چې نو هلاکت ته مه غورځوئ، یعنې تاسو جهاد فی سبیل الله مه پرېږدئ. که تاسو جهاد فی سبیل الله پرېښودلو نو تاسو به هلاک شئ، ځان به چې نو هغه هلاکت ته وغورځوئ. او دا واقعي خبر ده چې کمې پورې مسلمان کې چې نو د جهاد فی سبیل الله جذبه د ده نه چې نو کافر یریږي، اگر که د ډېرو اسبابو سره هغه ولې نه وي. خو چې کله د مسلمان نه چې نو د جهاد جذبه ووتله او د جهاد نه چې نو هغه روګرداني د اختیار کړله، نو په ده باندې بیا کافر چې نو هغه مسلط کېږي. او چې کمې پورې مسلمانانو کې د جهاد جذبې دوی جهاد چې دی نو هغه کوي، نو د هغه وخته پورې دوی به په مخ په وړاندې چې دی روانې، کافر چېرته هم په ده باندې چې دی نو زورور کېدی نه شي. او د الله پیغمبر مفهوم حدیث مبارکه مفهوم هم دی چې جهاد به تر د ورځ د قیامته پورې چې نو هغه باقي. بل روایت کې راځي د الله پیغمبر فرمایي وایي کم سړی چې دی نو په داسې حالت کې مړ شولو چې د نه جهاد فی سبیل الله کړی او نه چې دی نو د هغې څه کړی په خپل زړه کې د هغې دپاره د زړه په صدق سره دعا چې دی نو هغه هم نه یې کړی، دی ماته علی شعبة من النفاق، د منافقت په یوه درجه باندې چې دی نو هغه مړ شو. د سړی دنیا نه منافق چې دی نو هغه لاړو. نو دې وجې نه ویلی کېږي صدق زړه سره د جهاد چې دی نو هغه جذبه ساتل، د هغې دپاره چې دی نو هغه دعا کول که مقر الله ما ته د شهادت مرګ چې دی نو هغه نصیب کړي، زه به چې دی نو هغه الهي کلمت الله دپاره خپل جان او مال چې دی نو هغه حاضر وم. نو الله رب العزت وی فی سبیل الله، د الله په لار کې چې نو الهي کلمت الله دپاره تاسو انفاق کوئ. نو ولا تلقوا بأیدیکم، نو بعضې حضرات وایي چې بعد چې نو ازایده د مراد چې نو انفسکم، ولا تلقوا بسره انفسکم الی التهلکه، خپل ځانونه په خپله چې دی نو هغه هلاکت ته مه اچوئ د جهاد په ترک سره. جهاد چې دی نو که تاسو پرېښودو ځان چې دی نو هغه به هلاک کړي. او دویم تفسیر بعضو حضرات یې کړی ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، تاسو د جهاد کې د انفاق نه مه شاته کېږئ. که تاسو د جهاد په سبیل الله په باره کې د انفاق نه خرچ نه ځان شاته کړلو نو ځان به هلاک کړي. ولې که تاسو جهاد دپاره به چې دی نو هغه اوزار پکاري، نو چې انفاق کوئ نو اوزار به واخیستلی شي، اسلحه به واخیستلی شي، د مجاهدین چې دی نو د هغوی به خرچه وکړی شي. چې دا ټولې خبرې وشولې نو جهاد فی سبیل الله به په وجود کې راشي. او جهاد فی سبیل الله چې رالو نو د الله پیغمبر فرمایي وایي د دې په اسلام کې داسې منزله ده لکه څنګه چې دی نو هغه د ساوري قف وي، څنګه چې هغه وي نو دا چې دی نو په دغه شان په دې سره چې نو اسلام بلندي چې دی نو هغه پرې راځي. نو یې تاسو به دا کوئ. اوس تاسو د دغه انفاق نه شاته شولی، نو چې د انفاق نه شاته شولې نو بیا به چې نو هلته خرچ نه کېږي، چې خرچ نه کېږي اسلحه به نه، چې اسلحه نه مجاهدین به نه تیارېږي، چې مجاهدین نه جهاد جذبه به د خلکو نه ختمه شي. چې جهاد جذبه ختمه شو نو کافر به د باندې مسلط شي، جو کله به د قیدي جوړی، کله به د غلام جوړی، کله به د مظلومه جوړی. نو ځکه الله وی ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه واحسنوا ان الله یحب المحسنین، احسان کوئ. اوس احسان چې دی نو هغه په دوه قسمه دی، یو احسان فی العبادات دی او یو احسان فی المعاملات دی.
اوس احسان فی العبادت چې نو هغه څه دی نو د الله پیغمبر د هغې چې نو هغه تشریح کړی د صحیح سته کې چې تقریبا اکثر کتابونو کې دغه حدیث مبارکه چې نو هغه مذکور دی صحیح بخاري کې هم دی صحیح مسلم کې هم دی ترمذي کې هم دی وی حدیث جبریل په نوم سره چې نو هغه یادېږي حضور علیه الصلوۃ والسلام خاله جبریل امین راغلو د ایمان په باره کې د تپوسو کو بیا د اسلام په باره کې تپوسو کو بیا چې نو د احسان په باره کې تپوسو کو اخبرني عن الاحسان د الله رسول احسان باره کې راته وای دا څه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عبادت فی الاحسان چې نو هغه وی احسان چې نو عبادت کې دا دی ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك احسان دې ته ویل کېږي چې ته د الله رب العزت عبادت په داسې طریقې سره وکړې چې ته د الله رب العزت بالکل ستا مخې ته دی تو الله انې ته د الله سره هم کلامي او که دغه درجه ته نه یاسین نو کم از کم دومره درجه چې دی نو هغه تا ته خامخا حاصل وي چې دومره نه نو فإن لم تكن تراه فإنه يراك چې دومره خو ستا تصور وي چې الله ما انې زه د الله مخې ته چې دی نو هغه ولاړ نو دې ته ویل کېږي احسان فی العبادات معاملات وز احسان فی المعاملات نو معاملاتو کې نو هغه یو معنی بعضی حضرات کړل هغه چې معاملاتو احسان دا دی چې د هر صاحب حق دغه حیثیت چې نو هغه پیژندل د هر کس د هر چې نو صاحب حق دغه حیثیت پیژندل او دغه سره دغه د حیثیت متعلق چې نو معامله کول نو دې ته ویل کېږي احسان د حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمان مبارک نه انزل الناس منازلهم تاسو خلکو له چې نو هغه مقام او درجه ورکې د کمی درجه او مقام چې دغه لایق وي نو دې ته احسان فی المعاملات ویل کېږي دویم د الله پیغمبر نو هغه په خپل بځه کې تعریف نو هغه د احسان فی المعاملات کړی دی ترمذی نو غالبا ابن ماجه چې نو هغه روایت دی دای مفهوم کې نو هغه دا راځي حضور علیه الصلوۃ والسلام چې احسان فی المعاملات هغه دا دی چې ته څه شی د ځان د پاره خوخي هغه د خپل رور مسلمان د پاره خوخي او کم شي چې ته د خپل ځان د پاره نه خوخي دا چې نو د خپل رور مسلمان د پاره خوخ نه کی نو دې ته ویل کېږي احسان فی المعاملات ان الله يحب المحسنين بشک الله پاک چې نو هغه محبت کوي د نیکی کوونکو سره احسان کوونکو سره الله رب العزت دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي وانفقوا او خرج کوي فی سبیل الله د الله په لار کې ولا تلقوا او مغرزوي یعنی خپل ځانونه بی ایدیکم په خپل لاسونو اله تهلکه په هلاکت واحسنوا او نیکی کوي ان الله بشک الله پاک يحب المحسنين محبت کوي د نیکی کوونکو سره وانفقوا او خرج کوي فی سبیل الله د الله په لار کې ولا تلقوا بی ایدیکم او په خپل لاسونو مغرزوي خپل ځانونه اله تهلکه هلاکت واحسنوا او نیکی کوي ان الله يحب المحسنين یقینا الله چې نو خوښي نیکی کوونکي